أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما بعد گرانو اوریدونکو کتونکو یو واری بیا د تاسو خدمات کې حاضر شوی یم. نن شپه منسوبه ده د ما تا ګران مولا امام جواد علیه السلام شهادت سره چې نن شپې باندې د ما تا ګران مولا امام جواد علیه السلام شهادت شوی دی. دینه مخکې چې زه خپلو عرایضو ته لاړ شم، ټولو مسلمانانو ته بالخصوص شیعه و مؤمنینو ته د مولا پیروکارو ته د مولا شهادت مناسبت سره تسلیت عرض کوم. امام جواد علیه السلام چې کوم نصیحتونه خپلو شیعو ته کړي دي، خپلو پیروکارو ته، خپلو منونکو ته یې کړي دي، هغو نصیحتونو نه زه څو نصیحتونه د تاسو خدمت کې عرض کوم. امام علیه السلام دی چې که چیرې د ما پیروکار، د ما منونکو دغو نصیحتونو باندې عمل وکړلو، هغه به خپل زندګۍ کې کامیاب وي، هغه به خپل زندګۍ کې خراب نشي. امام علیه السلام اول نصیحت څه خپلو منونکو ته، خپلو پیروکارو ته، ما و تا ته څه کړی دی، هغه نصیحت صبر دی. امام علیه السلام دی چې کله د ما پیروکار، د ما منونکی چې هغه کله مشکلاتو کې روبرو شولو، کله مشکلات ورباندې راغللو، پکار دی هغو مشکلاتو په مقابله کې د ما پیروکار، د ما منونکی پکار دی صبر وکړي. که چیرې صبر یې وکړلو د ما منونکي، د هغه صبر میوه به بیا هغه انسان ته ډېره ښې طریقې سره میلاو شي. لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وشو چې یا رسول الله ایمان د څه شي ته یایي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ایمان هغه صبر دی. صبر پکار دی انسان مؤمن چې کله مشکلات ورباندې راشي صبر وکړي. دغه اول نصیحت مولا و. دویم نصیحت مولا ما تا ته دا کړی دی چې د ما شیعو د ما منونکو پکار تاسو خپلو شهواتو باندې کنټرول ولګوئ. تاسو شهواتو نه دوری وکړئ، خپل شهوات چې کومه دی پکار دی هغه تاسو کنټرول کوي. دغه د مولا دویم نصیحت چې ما تا ته کړی دی. دریم نصیحت چې امام جواد علیه السلام چې ما تا ته کړی دی هغه دغه دی چې ای د ما پیروکارو، تاسو د هوای نفس مخالفت وکوئ. تاسو د هوای نفس پکار دی ونه منوئ. چې که چیرې کوم یو مؤمن، کوم یو انسان خو د خپل نفس نه ومنله، هغه انسان کامیاب دی، هم دغې دنیا کې هم آخرت کې. چې که چیرې بیا کوم یو انسان د خپل نفس پیروي وکړه، هوای نفس پیروي وکړله، اطاعت یې وکړلو، هغه انسان هم دغې دنیا کې هم آخرت کې هغه خوار و ذلیل دی. لکه څنګه د ما تا ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې بهترین مقابله، بهترین جهاد انسان هغه پکار دی خپل نفس سره وکړي. دا یو بهترین جهاد چې انسان خپل نفس سره مقابله وکړي، خپل نفس د خپل هوای نفس پکار دی هغه باندې کنټرول و قابو حاصل کړي. دغه دریم نصیحت چې مولا ما تا ته کړی دی. څلورم نصیحت چې مولا ما تا ته کړی دی هغه پکار دی د پروردگار عالم محضر کې د شان سره ما تا حضور وکړو، د شان سره ما تا حاضر شو، چې هغه خداوند متعال خپل ځان باندې حاضر و نظیر وګڼو چې چې ته ما تا د ګناه اراده کو پکار دی خداوند متعال حاضر وګڼو ځان باندې. چې ته پکار دی ما تا د ګناه اراده کو پکار دی یاد دوی ما خدا وي، خدای ما په یاد باندې وي. چې کله یو انسان خدا یاد باندې چې خدای ما د هر چیزی که ما کسی، نو بیا انسان
ګناه طرف ته میل نه کیږي، ګناه طرف ته نه ځي. دغه د مولا امام سجاد علیه السلام نصیحت د شیعو ته خپلو منونکو ته چې ای د ما منونکو، خداوند متعال هر وخت کې هر ټایم کې خپل ځان باندې حاضر و ناظر وګڼئ، بیا به تاسو کامیاب وئ. پنځم نصیحت چې مولا ما تا ته کړی دی هغه دغه دی چې د ما شیعه و د ما فیروکارو بد دوستانو سره دوستی مه کوئ. ویلې چې دغه بد دوستان کیدای شي تا یوه ټایم سره تا کمر نه خطا کړي، تا ته نقصان در ورسوي. شپږم اخیري شی چې بینام هغه دغه دی چې ای د ما شیعه و تاسو خو کسو سره، خو نیکو کسانو سره تاسو دوستی وکړئ، دوستی جوړه کړئ. ویلې چې دغه نیک سړی کیدای شي ته مشکلاتو کې بیا تا ته فایده در ورسوي. دغه د مولا نصیحتونه و هغه مولا چې هغه نن شپې باندې ما و تا نه لاړلو. دغه مولا ډېر کم عمر کې د شهادت درجې باندې نایل شولو. تاریخ کې لیکلی دی چې امام جواد علیه السلام 25 سال عمر کې ابوالظالمانو مولا شهید کړلو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.